السلام علیکم. دی وخت کې زموږ د حکومت او د ریاست د بقا ټول دارومدار په ضمیر فروش ممبرانو او لوټو باندې دی. کو چرې هغوی لا د انصاف په منصب د ټول نه غټ منصب باندې ناس قاضي د 63A په کیس کې اجازت ورکي چې ته د خپل پارټۍ د اجازت نه بغیر بل چاله ووټ ورکولی شي او بیا هغوی ترمیمونه وکړي، نو بیا به د هغوی حکومت هم بچ شي او کم چې انتقامي کاروایانې کوي اب هم ښه جاري وساتي. نو دا ټول نظام دی وخت کې دغې لوټو ته او ضمیر فروشو ته په انتظار دی، خو حالات بدل شوي دي. دغه ضمیر فروشه لوټي چې دي دا کو بیا خپلو حلقو ته لاړ شي نو عوامو به د کورونو ګیراو وکړي او بیا به له ژوند ګران شي، سیاست به ختم شي. خو هغوی هم وایي چې راشه 50-60 کروړه روپۍ 1 ارب روپۍ به میلاو شي. په سیاست پاکستان کې څه کې هسې هم ته ډېر ګند جوړ شوی دی، نو خپي وباسه سره د بچو به بار ملک ته لاړ شي، خو نظام به ټول تباه کړي. او کم نظام چې د کرپ ضمیر فروشه لوټو په رحم و کرمي، نو سوچ وکړه چې هغه نظام د ملک به څه چلیږي. نو بدقسمتي دا ده چې پاکستان دی وخت کې په دغې حالاتو کې روان دی او ډیر خلک د دې نه تمه کوي چې پاکستان به څه بهترۍ طرف ته لاړ شي. الله دې په ټولو رحم وکړي او سوچ پې وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.